زمونږ مالت کې یو سړی ووی چې زه قادیانی کېږم. مالشه ویلې ته به نه خفه کېږې؟ مال نه، زه د زړو مسلمانانو نه هم تنګ یم، زه یم چې یو کم شي ورک شي کېږه. پلار ته زما پلار ته وویل چې دې زوی ته دې ووایه چې قادیانانو سره مناظره وکړي کینی زه قادیانی کېږم. زما پلار ما پسې راغی او ما ته وی چې ته ورسره، زه هغه وخت کې دارالعلوم سرحد کې مدرس وم، وی چې وکړه ورسره، بس مال راولې راوسته، یو دا راوستو، یو د سیول کوارټرونو د قادیانانو د جماعت امام راوست. د شپې باز شروع ما ورته ویل داسې چل دی چې خبرې به قرآن او حدیث کې کوو، قرآن به رالو او پکې به خبرې کوو، نو قرآن د پاره اول او دس ضروري دی. نو اول به تاو زه په دې باس کوو چې په اودس هم تاو زه پوهېږو که هسې چغې وو. ویل اودس څنګه نه پوهېږو، موږ علما نه یو، مال کېدی شي زه پرې نه پوهېږم. اودس ته عربي کې څه وایي؟ څه وایي ورته؟ وضو. څه شی؟ وضو. نو ما ورته ویل چې بس د دې پېښ او زور او زیر ترجمه وکړه، بس بیا به نورې خبرې سره شروع کوو. وضو، وضو، وضو. وضو چې په پېښ سره نو څه معنی ده، وضو چې په زور سره نو څه معنی ده، او وضو چې په زیر سره نو څه معنی ده. د دې تیزرګي نه مې ذکر راونیول چې هلته خاتم او خاتم له مې خبره جوړوله. کدی ہوا کرتے وچو، کدی وچ الف لام کرتے، کہ باس کرتا ہی نہیں، باس کرتا ہی نہیں. نہ ٹھیکیدار ماته وی چې مولوی صاحب تیری گلا علمی تے کھوتے سمجھ دینیں گے. مال ٹھہر میں انہوں اور بھی سمجھانا. او اے عیسیٰ علیہ السلام مردے کا جوندے دے دا قادیانانو دام یو مشن چې عیسیٰ علیہ السلام مردے او په کشمیر کې قبر دے. دلیل پہ چوئی اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی. وګوره خدای ویلی دی چې قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، بس خبر اخلاص ہے. قادیانی ملان را میدان تک را میدان تک لکه زه خو د جګړو والا رونه نه، زه رښتیا ته ما په چنار کې دا تقریر کړ، ما شیعاګانو سره زمونږ وروره جګړه په دلایلو ملیان را میدان ته کوي چې سره خبرې وکړو کنه جی. که دا ثابت کړه چې وروره په دغه جلوسونو کې اسلام دی کنه جی، جلوس وباسه او لس ورځې هاي پوی وکړه او په دې کې اسلام دی. یا زمونږ سنیان سبا جلوس ته نو صاحب آواز به پکې کېږي چې نعره پیر، آواز به چې یا دستگیر. نو دا د دې مطلب څه دی؟ د دې مطلب دا دی چې تاسو دا مليان دیوبندیان مونږه د پیرانو نه منې کوئ، دا دی په داسې چغه مو والا چې په کافر م. ٹھیک ده؟ نعره پیر یو شلزل نعره پیر وها کنه شیعاګان دي روزي ځان مان وਹੀ زور ته هم دې مرګرو ته چې نور جګړې مکوي، خو چې دی یو غرب ځان لور کی طرف ده شاباش اور بھی ذرا تیزی نال په اخر ورځ جنگیر زنی چې کیږي نو اواړه چاکوانی زور ته هم دومره دومره پکې وټ کوا کنه موږ له څه زور راشي. زمونږ دلیل خبره ده چې امام حسین په 72 کسانو باندې د بل اور میګ وهلو، خپل ځان نه وواله په 72 کسانو باندې. تاسو 72 کروڑ یې او په ځانم سور له 100 کال وشو چې را باندې کړی دي
نظما دلیل خدا دے چھے سینچ دے پھر خون دل سے گلشن اسلام کو اور زندہ کر دے پھر شہید کربلا کے نام کو. حیدر خیبر وہ لیکن بازوئے حیدر نہیں, شمر لاکھوں ہیں مگر شبیر کا لشکر نہیں. تما تو آئے پیمان او شیاگان دا موری مالے او نتو مالے وہ روئی دا لوئی لوئی امام باڑو والا دے وقت کے دا ضیاءاللہ خپو کی پڑیا چول دیر ضروری دی او کستاسو جلوس او ستاسو زان وحل دیر ضروری دی چه پلس کالا کی ضیاءاللہ دے اسلام بیڑا تباہ کرا. داغا اسلام دے چه دا امام حسین پکور کے نازل شوئے ہو, داغا اسلام دے چه دا امام حسین پکور کے دے تربیت شوئے ہو, نناغا اسلام نستا پا پاکستان کے سے جوڑ دی. نو علاج دا پکار دے کہ علاج دا پکار دے چه نعرہ پیر تاسو خیال را